نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل نبوت راز ټول ناول چاته ظاهر کړو، یعنی دی چاته ویلو چې ما باندې الله رب العزت وحی را نازل کړه او زه خپل نبی وګرځولم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غار حرا کې جبرئیل علیه السلام وحی راوړه، نو چې کور ته کله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم غبراو شان یو پریشان انته ځکه چې خپل ژوندۍ کې اول ځل داسې یو واقعه ورسره شوی و. نو د خپل بیبي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته ټول ناول خپل د واقعیا ذکر کا، د خپل نبوت ذکر ورسره وکړ او د خپل بیبي ډېر بهترین انداز کې تسلی ورکړه. هغه ورته ویلو چې ته غبراوي ګما، الله رب العزت به تا نه رسوا کوي، ځکه چې ته صله رحمي کوونکې د خپلو اقرباو او د یتیمانو خبر اخیستونکې، همدارنګې د مهمانانو ضیافت او مهمان نوازي کوونکې، ته غبرایي ګما الله رب العزت به تا ضایع کوي نه. او هغې نه بعد یې راوسته خپل تر ځای ورقه بن نوفل، دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها تر زوی و او موحد و عیسائی مذهب اختیار کړو. هغې چې کله راغله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپله واقعه بیان کړه، نو هغې ورته ویل چې ښه دا خو هغه ناموس یعنې هغه فرشته وه چې کومه موسی علیه السلام باندې رانازله شوې وه. او بیا ورته ویل چې کاش زه ژوندی وی تر هغه وخته پورې چې کله تا قوم وباسي او ما د تا مدد کړی وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر داسې ناشنا د خبره ولګي، دا ورته ویل چې ولې ما به خپل قوم وباسي. نو ورقه بن نوفل ورته ویل چې او ځکه چې کوم پیغام تا راوړی دی دا چې چا هم راوړی دی خپل قوم ته، خپل قوم هغه خپل علاقې نه وښلی دی، په هجرت باندې مجبور کړی دی. نو ټول ناول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل راز چاته خیلی و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله بیبي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها دی.